تعلق د انسانانو له واقع سره په هغه موږ نه پوهېږو هغه مخلوص چې دا څومره قیمتي خبره ده او هغه یې بله وایي اصل نصیحت راځي قرآن او د پیغمبر علیه السلام تعلیمات دی چې اول وایي داسې شیان مه خوره داسې شیان مه استعمالوه چې ته ځې مریض شي اول احتیاط کوه چې ستا صحت دی د صحت محفوظ وساته بس موږ مسلمانان د صحت بیا ساتل اوس بله قرآن وایي اوس موږ چې لمونځ کوو دا لمونځ دپاره اودس فرض دی که نه ده لیکن اوس یو کس دی هغه که په دې اوبو باندې اودس وکړي نو دغه اوبو زه د ده مرض ده ته مرض پېښه شي سکا اورې یا اوبه د ده دپاره شی نه دي چې لچونه او مخ پته قرآن څه وایي وان کنتم مرضا که تاسې مریضان واست خبردار چې اوبو ته ورنږدې رسئ فتیمموا صیعدا طیبا بیا د اوبو بجای د لمانځه دپاره خاوره استعمال کړه تیمم وکړئ نو چې دا لمونځ د خدای عبادت دی الله زما په څوک چې د نبی علیه السلام بعد د نبوت دعوه کوي په هر نامه باندې اتباعي نبي امتي نبي ذلي نبي بروزي نبي په هر نامه چې دعوه کوي د ټولو امت مسلمه د تمام اقوام عالم د اسلام فتوا دا ده چې کوم څوک د نبی علیه السلام بعد د ختم نبوت خلاف د نبوت دعوه کوي دا کذاب کېدلی شي دا دجال کېدلی شي دا زندیق مرتد کافر کېدلی شي ملحد کېدلی شي لیکن مسلمان نشي کېدلی نبي خو ډېر لرې خبره ده او کم څوک چې نبی علیه السلام بعد بل څوک نبی مني لکه قادیانیان مرزایان لاهوریان احمدیان په هر نامه چې ځخ کوي دا د دایرې د اسلام څخه خارج دي دا صرف زما فیصله نه ده پر 7 ستمبر 1974 د پاکستان په آئین کې یو تاریخي فیصله کېږي یو تاریخي بل پاسېږي هغه فیصله کې قادیانیانو ته دیارلس ورځې موقع ورکول شوله دیارلس ورځې مرزا ناصر هغه د مرزا قادیاني لمسی د مرزا بشیر الدین محمود زوی دا راځي اسمبلی حال نه ده دیارلس ورځې په خپل ځان د مسلمان ثابتولو دپاره دلایل وایي الحمدلله زما او ستا کافرین زما او ستا سیاسي جماعتونه زما او ستا کمپرس پارټۍ د دې ټولو شان څخه هټ کر د امت مسلمه ګرد اتحاد یو پلیټفارم باندې ناست دي الحمدلله دیارلس ورځې وشولې مرزا ناصر یو دلیل د خپلو حوارینو د خپلو متبعینو سره نه کړي پیش چې خپل ځان د مسلمان ثابت کړي د دې په ټولو دلایلو باندې جرحه وشوله بالاخر په څلورلسمه ورځ 7 ستمبر هغه یوم فتحه د ټول امت مسلمه لپاره الله فتح ونصیب کړه چې د پیغمبر د ذات دشمنان زما او ستا د نبي علیه السلام دشمنان د قرآن دشمنان د دین اسلام دشمنان د نستوڼي ماران دا د نستوڼي مار دی نوم یې د اسلام دی دعوا یې د اسلام ده رنګ شکل د مسلمان جوړ کړی دی په لاس کې مخامخ قرآن یې شي ما او تا د دوکې راکولو دپاره بیا الحمدلله امت دا هغه پېښه وشته ابلیس اگرچې هغه یو مخلوق دی لیکن سره سره هغه کردار نه دی آدم علیه السلام یو انسان دی ساتھ ساتھ دغه کردار دی دغه کردار دی یو مثبت دی یو منفي دا به زما بچیانو تاسو ته چې آدم علیه السلام ته په دنیا راغلی کوم کار ولې هغه کار تر سره د ورسېد دا هغه فایدې د ابلیس کردار دی که دا نه کوي زده مخته تاسو ته بیا نوح علیه السلام ته راځي دا هغه په تاریخ کې کردار دا هغه مخالفین دا هغه مقابله د چا سره د نوح علیه السلام ویژن دا اپروچ دا هغه میشن دا هغه دعوت دا څه دا هغه خلاصه ولې هغه وخت نه ګرځي د زمانې هغه انګلیسي کردار دی د نوح علیه السلام وخت ولې ودرېد هغه څه وجه زما مختصوب نه دی زما مختصوب نه دی لیکن د نوح علیه السلام په تعلیم کې ټوټل اختلاف نه دی اختلاف اشرافیه ډیفینیشن دا ذکر نن تعلیم اسلام اشرافیه تمام امت مسلمه دا چې موږ نن غواړو دا چې موږ ترقي وکړو د دنیا ژوند نه دی موږ په دې کې کنفیوز خپل لسان نه لرو زما دریم جماعت کلاس داسې زده کوم چې زه استاد جوړ سم زما څلورم جماعت داسې زده کوم چې زه استاد جوړ سم بیا به وخت راشي بیا به وایي چې کاشکې ما لسم جماعت صحیح ویلې وه ما نم جماعت صحیح ویلې وه لیکن هغه وخت کې به ته مصروف یې ستا د تعلیم وخت به نه وي تا ته به موکه نه وي بیا به بغیر د افسوس و تا ته به یو شی در پاته نه وي نن د نبي علیه الصلاة وسلام
په دغه هدایت باندې عمل کول چې دغه موکستی ده خرچې پلا درکوي وردي پلا درکوي تعلیمي خرچ په پلان ادا کوي نو دغه لا ښه موقع ده چې په دغه وخت کې زه له ځانه دغه جوړ کړم یو غمی جوړ کړم له ځانه ملغلر جوړ کړم او د دغه تعلیم په ذریعه باندې د انسانیت خدمت وکړم نیت دغه کوم چې زه ښه ډاکټر سمه ښه انجینر سمه چې زه د مسلمانانو د انسانانو خدمت وکړم نو دغه تعلیم به دنیایي فایدې هم حاصله او په دغه تعلیم به الله هم درځه راضي وي او خدای به هم درځه خوشحاله دا نن چې دغه دا یو بنګه ته وګورئ دغه بلف ته وګورئ او دغه د حاج په کوم انجینرینګ باندې جوړ شوی او دغه ټملان او ځینو سپیکر ته وګورئ دا چا جوړ کړي دي دا دغه د سکولو تعلیمونه نه دي جوړ کړي خو د هغه که چې جومات به ولې کېدي جومات به ولې بیا هغه ځای ته ورسېدل چې ایجادات یې وکړئ او دنیا ته دومره فایده ورسوله لکه نن چې موږ بنګه ته هم ناست یو او د دوی په وجه ودې رونیات ته هم ناست یو او خپل اواز ولرې ته وخلکو ته رسوای چې د لوډ سپیکر په ذریعه باندې نو دغه ته یې نه شئ کولی ډېرې ضروري خبرې په زړه کې دي ډېرې ضروري خبرې ما نه درته کولې چې هغه تقریبا په نیمه ګنټه په درې پاو په ګنټه هم نه خلاصېدلې چې زموږ د نوجوانانو چې کوم ضروريات دي د دې څخه لري دي او دوی ته د خپل مقاصد خپل هدف نه دي معلوم چې موږ پیدا شوي څه چې دپاره یو د الحاد په موضوع باندې فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم
الله الرحمن الرحيم بلغ جناب محترم مولانا عبدالرحیم صاحب کا دعوت بلند حکم شریعت سے ضرور حالات اظہار جناب محترم مولانا عبدالرحیم صاحب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من بعد 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في وسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ولدن ما يرمس المرام مشران كشران علماء إكرام لدي مجلس تعرفني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نزات اسمع وزن وقل بخبر سب العزيز الذي مجلس تعرف النبي عليه الصلاة والسلام نزات الذي وجد الله مشاق كشمير رحمه الله فرمائے خدا کے لیے لخت نبوت تحفظ کول دار حقیقت د پیغمبر د ذات تحفظ کول د پیغمبر پر ذات باندې چوکیداری کول د دې داسې مثال دی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هستی دا په کور په یو کلی په یو کوټه کې رهایش دی د نبی علیہ السلام ذات باندې شاوخوا دشمنان ګرا چولي د نبی علیہ السلام پر ذات باندې حمله کوي او کلاش سے نبی علیہ السلام کو پر گیٹ باندې چوکیداری کوي نبی علیہ السلام ذات د دشمنانو سره ساتي دا د پیغمبر د ذات حفاظت دي علامہ انشا کشمیری رحمه الله لیکلی دي د ختم نبوت د عقیده تحفظ کول دا حقیقت د پیغمبر د ذات تحفظ کول دي او دا یاد ولرئ مسلمانانو د پیغمبر د ذات سره چې د کوم شي تعلق راغلی د پیغمبر د ذات سره د کوم شي صرف نسبت راځي دا شی د ټول کائنات افضل دي اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده دا ده چې د نبی علیہ السلام جسم مبارک نبی علیہ السلام په خپل روضه مبارک کې آرام فرما دی نبی علیہ السلام په خپل روضه مبارک کې په خپل حیات سره ژوندی دی الته نبی علیہ السلام د جسم مبارک سره چې کومه خاور لګېدلې ده د مځکې کومه حصه لګېدلې ده واورئ مسلمانانو زموږ عقیده دا ده چې دغه خاوره د نبی علیہ السلام د جسم اطهر د جسم مبارک سره چې لګېدلې ده دغه خاوره د مځکې دغه ټوکړه دا د اوو مځکو اتو اسمانو او د اوو اسمانو د اتو سره جنتو څخه افضله ده او د خاورې دغه حصه دا د مسجد اقصی د بیت المقدس د مدینه منورې د مسجد نبوي د مسجد حرام مکه مکرمه د حجر اسود د حرم شریف او دا غره د صفا او مروه د دې ټول څخه افضل ده حتی د دې پر علماء لیکلي دي چې دا خاور د الله د عرش څخه افضل ده ځکه د خاور تعلق د چا سره د نبی علیہ السلام د ذات سره نو مسلمانانو شپه عقیده شپه غټ نیت باندې د دې مجلس کې چینو چې دې مجلس کې د نبی علیہ السلام د ختم نبوت د عقیده د تحفظ خبره کیږي او د ختم نبوت د عقیده تحفظ دا د حقیقت د پیغمبر د ذات تحفظ ان شاء الله انا تجنو ان شاء الله تبقى سالو ګرځو ان شاء الله جزاك الله د ختم نبوت د عقیده د بیان سبب کې دوی خبرې وکړو د
جواب ورکړه ځکه موږ دلته ناست د امتي په حیثیت نه یاست عالم هم د نبي علیه السلام امتي دی د کالج د یونیورسټي د سکول طالب علم دا هم د نبي علیه السلام امتي دی سپین ږیري رضوان دا ګر د نبي علیه السلام امتیان موږ فلحال دلته د امتي په حیثیت سره ناست د امتي په حیثیت چې څوک ناست دي هغه ګر ته جواب راکوي په دې کې د شرم خبره نشته دا یو سبق کې سره تېروي په اسلام کې بنیادي دوه شیان د بعض شیان تعلق د منلو سره دی د بعض شیان تعلق د کولو سره دی د کوم شیان تعلق چې د منلو سره دی یې ته عقیده ورکوي عقیده څه معنی په پښتو کې منل او د بعض شیان تعلق د کولو سره دی کول معنا عمل او کول ته څه ویل کېږي عمل د عمل د عقیده په معنی جوړ داسې دی الله پاک ته هر عمل قابل قبول دی هر عمل قابل ثواب دی قابل قدر دی او ذریعہ د نجات ته هر عمل چې کله د عمل شاته صحیح عقیده موجود 100% عقیده به صحیح بیا ستا عمل قابل قبول دی ورنه په عقیده کې 1% ذره برابر په عقیده کې فساد راغلی شک شبه پکې راغلی انکار پکې راغلی بیا به تا عمل کوي لیکن عمل ثواب به نه وي که چیرې یو هندو روژه ونیسي لمونځ کوي یا یو یهودي عیسائی چې د نبي علیه السلام د رسالت د ختم نبوت څخه منکر یو قادیاني راسي روژه ونیسي لمونځ وکړي دوی راته وایي د دې ثواب شته ولې نشته ځکه د هغه په عقیده کې فساد دی هغه د ختم نبوت د عقیدې څخه منکر دی لہذا چې څوک په عقیده کې د کم چا فساد راغلی هغه عمل به چاته فایده نه رسي په سکول کې 100 نمبر کل نمبر په دې کې د 80 نمبر والا هم پاس دي د 90 نمبر والا هم پاس دي او په دې کې 40 والا هم پاس دي د 33 والا هم پاس دي مسلمانانو یاد ولرئ د عمل پرچا پر 100 هم پاس ده د عمل پرچا پر 80 هم پاس ده پر 40 هم پاس ده حتی زبداون پر 10 او پر 0 هم پاس ده کله چې 1% عمل نه ده پاس دي مسلمان او د عمل پر کمی او بیشي سره د عمل په نقصان سره فرق کافر نه کوي د عمل په پرشور سره انسان ګناهګار ګرځي د اسلام نه وځي لیکن دا یاد ولرئ د عقیدې پرچا هغه وخت پاس ده د عقیدې هغه وخت عقیدې پرچا پاس ده کتاب پڑھل 100 کی 100% عقیده 100% صحیح وه ورنه که په 100 کې 0.5 نه 0.1 ستا چې کوم دی هغه ستا عقیده خراب وله په دې کې نقصان راغلی فساد پکې راغلی یا خالي شک شبه پکې راغلی لا هم ته مسلمان نه پاتې عقیده 100% بالکل برابر وي د مسلمان د دې داسې مثال دی پریاجي صفر خپل قیمت نه لري یو صفر وي لس صفر وي 1 लाख صفرونه ولګو خپل قیمت نه لري لیکن که د صفر دی خواته موږ دې د اکائی د 1 حصہ ولګو بیا د یو صفر قیمت 10 جوړیږي د 2 صفرو قیمت 100 جوړیږي بالکل کچیر عقیده خراب ولا عقیده کی فساد موجود دی نقصان موجود دی عقیده کی کمی و بیشی رالا بیا دا زما اوستا عمل د صفر حیثیت لري یو قیمت نه لري نه ثواب پکې دی نه پدې کې نجات ستا نه قابل قدر دی بیا عقیده سم ولا بیا لږ عمل وکړم الله ته قابل قبول نو بنیادی شی د اسلام لپاره ایمان دې داخلي لپاره د نجات لپاره بنیادی شی څه دی عقیده په اسلام کې درې بنیادی عقاید دي اول عقیده د توحید ده دویم عقیده د رسالت ده دریم عقیده د قیامت ده ټول قرآن چې څومره عقاید بیان کړي دي دا ټول عقاید د دغو عقاید هغه اخر چې کوم دي مجموعه د هغه درې عقاید دي اخر خلاصه د دې عقاید عقیده د توحید عقیده د رسالت جواب ورکړه عقیده د قیامت عقیده د توحید څه کوي الله وحده لا شریک دی الله سره شریک نشته نه په ذات کې نه په صفات کې معبود او لایق د عبادت صرف اور صرف څوک دی صرف اور صرف یو الله بل لایق د عبادت نشته عزت ورکول والا ذلت ورکول والا ژوند ورکول والا مرګ ورکول والا د فقر د بادشاہي د تمام قدرتو مالک د تمام تصرفات مالک صرف اور صرف څوک دی الله یہ تو الکیج عقیدہ د توحید دون عقیدہ د رسالت ده عقیدہ د رسالت کې نه زیات معمولی قدر توجه غواړي
عقیده ده د حضرت سیدنا آدم علیه السلام سره د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم پورې الله چې کومه سلسله د نبوت کومه سلسله د رسالت راستولې ده دغه مبارکه سلسله کې سوالات کم و بیش پیغمبران رسولان راغلي دي زموږ عقیده د رسالت دا ده چې دا ټول رسولان ټول پیغمبران نبیان دا ګرده برحق دي پر ټول زموږ ایمان او د ټول انبیاء باندې چې څومره آسماني کتابونه صحیفې نازلې شوي دي دا ګرده برحق دي پر ټول زموږ ایمان خو نبوت او د رسالت انداز سلسله الله د عیسی علیه السلام پورې په داس انداز راستولې ده چې د هر نبی بعد الله بل نبی راستوي د هر رسول بعد الله بل رسول راستوي دا دې وجه دا چې د یو قوم لپاره یو نبی د بل قوم لپاره بل نبی د یوې زمانې لپاره یو نبی د بل زمانې لپاره بل نبی د یو قوم د یو وطن د یو خاص علاقې پورې نبی محدود دي د هغه بعد بل نبی راځي د مخکې نبی د نبوت د شریعت تجدید کوي یا الله بل نوی شریعت ورکوي دا سلسله روانه ده حتی تر دې پورې چې کله الله وغوښتل د ټولو انبیاءو په آخر کې د ټولو رسولانو په آخر کې چې الله وغوښتل چې الله نبوت په کمال ته ورسي رسالت په کمال ته ورسي الله د ټولو انبیاءو په آخر کې د ټولو رسولانو په آخر کې الله د دواړو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته راوستاوي ګورې آیات ولري الله نبی علیه السلام ته صرف نبوت نه دی ورکړی یہ صرف رسالت ورکړی دي نبوت یې هم ورکړی دي رسالت یې هم ورکړی دي یو امتیازي صفت ورکړی دي امتیازي تاج ورکړی دي امتیازي تخت ورکړی دي دا امتیازي صفت امتیازي خصوصیت په سوال لاک پیغمبرانو کې د یو پیغمبر ته دا صفت ملاو شوی دي نه د قیامت تر سهار پورې د دې صفت او خصوصیت څوک دعوه کولی شي هغه تاج او تخت دا د ختم نبوت صفت دي چې دا د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم ته الله د نبوت او رسالت سره ساتھ ساتھ ختم نبوت یې هم ورکړی دي د ختم نبوت په توسط سره زموږ عقیده دا ده چې د نبي علیه السلام بعد قیامت ورتلی شي د نبي علیه السلام بعد کائنات ختمېدلی شي لیکن د نبي علیه السلام بعد بل نبي نه پیدا کېږي د نبي علیه السلام بعد بل چاته نبوت نور کول کېږي بل چاته نبوت نور کول کېږي ولې الله خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته خپل عظیم کلام کې یو وار نه دوه وار نه لس وار نه سل وار الله په سوره آیاتو کې د ختم نبوت دلیل بیان کړی الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دلیل د قرآن په سوره آیاتو کې بیان کړی دي الله خپل حبیب ته فرمایي چې ته نبی نه صرف د یو قوم دپاره ته خو نبی نه یې صرف د یو زمانې دپاره د یو خاص قوم دپاره د یو خاص مکان دپاره نبی علیه السلام نبی دی د تمامو زمانو دپاره نبی علیه السلام نبی دی د تمام مکانو دپاره د تمام اقوام علم دپاره نبی علیه السلام نبی دی د قیامت تر اخري سهار پورې چې اخري اولاد آدم راځي د دې ټول دپاره نبی د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم وما ارسلناك الا كافة للناس وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اوس موږ عقیده وپېژنده لہذا کم څوک چې د نبي علیه السلام بعد د نبوت دعوه کوي په هر نامه باندې قادیانیانو ځان له اصطلاح جوړه کړې ده مرزا قادیاني ملعون ویل ویل زه ذلي نبي یم زه بروزي نبي یم دوی خپل اصطلاح جوړه کړې ده دا د دوی دجل چې انسانان په دوکه کې پاتې دا د 1894 دعوه ده دا 1894 کې دعوه وکړه چې زه ذلي نبي یم بیا ولزه بروزي نبي یم زه ولکیش سایته ولزه بالکل عین نبی خو نه یم زه د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم ډېره زیاته اتباع مې وکړې د هغه سایه یم زه بروزي نبي یم بروز ویل کېږي اتباع ته په ډېر زیات اتباع کولو باندې ما د نبوت درجه میلاو شوه دا بدبخته چې بیا ولاړې په 1901 کې باقاعده دعوه وکړه زه صاحب شریعت نبي یم ما ته مکمل شریعت راکول شوی لہذا کم څوک چې د نبی علیه السلام بعد د نبوت دعوه کوي په هر نامه باندې اتباعي نبي امتي نبي ذلي نبي بروزي نبي په هر نامه چې دعوه کوي د ټولو امت مسلمه د تمام اقوام عالم د اسلام فتوا دا ده چې کم څوک د نبی علیه السلام بعد د ختم نبوت خلاف د نبوت دعوه کوي دا کذاب کېدلی شي دا دجال کېدلی شي دا زندیق مرتد کافر کېدلی شي ملحد کېدلی شي لیکن مسلمان نشي کېدلی نبي خو ډېر لرې خبره او کم څوک چې د نبي علیه السلام بعد بل څوک نبي بني لکه قادیانیان مرزایان لاهوریان احمدیان په هر نامه چې غږ کوي دا د دایرې د اسلام څخه خارج
دا صرف ما فیصله نه ده. پر 7 ستمبر 1974 د پاکستان په آئین کې یو تاریخي فیصله کیږي، یو تاریخي بل پاسیږي. هغه فیصله کې قادیانیانو ته 11 ورځې موقع ورکول شوله. 11 ورځې میرزا ناصر دا د میرزا قادیاني لمسی د میرزا بشیر الدین محمود زوی دا راځي اسمبلی حال لره 11 ورځې په خپل ځان د مسلمان ثابتولو دپاره دلایل وایي. الحمدلله زما او ستا کابرین، زما او ستا سیاسي جماعتونه، زما او ستا قوم پرست پارټۍ د دې ټولو شان څخه هټ کر د امت مسلمه ګرد اتحاد یو پلیټفارم باندې ناست دي. الحمدلله 11 ورځې وشولې. میرزا ناصر یو دلیل د خپلو حوارینو د خپلو متبعینو سره نه کړي پیش چې خپل ځان مسلمان ثابت کړي. د دې په ټولو دلایلو باندې جرح وشوله. بالاخر په 14 ورځ 7 ستمبر هغه یوم فتحه د ټول امت مسلمه لپاره الله فتح ورنصیب کړه چې د پیغمبر د ذات دشمنان، زما او ستا د نبي علیه السلام دشمنان، د قرآن دشمنان، د دین اسلام دشمنان، د نستوڼي ماران، دا د نستوڼي مار دی، نوم یې د اسلام دی، دعوا یې د اسلام ده، رنګ و شکل د مسلمان جوړ کړی دی، په لاس کې مخامخ قرآن یې شي ما او تا د دوکې راکولو دپاره. بیا الحمدلله امت مسلمه ته الله فتح ورنصیب کړه. هغه ورځ هم راغله چې د میرزا ناصر اسمبلي په حال راننوتې. ذوالفقار علي بټو دا د قومي اسمبلي کې ناست دی، د ملک وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو چې کله میرزا ناصر ته وکتل قادیاني ډېر دجال قوم دی، ډېر دوکبازه قوم دی، اخلاق خلک ډېر زیات خطاباز چې کله یو قادیاني سره صحیح ملاقات وشي د ده اخلاق ډېر زیات دي. زموږ په پښین کې حاجي محی الله صاحب د زاید کاټن کاروبار کوي. زاید کاټن د قادیانیانو، زاید دا هغه بدترین بدبخته قادیاني دی چې دا خپله سرمایه کړې د قادیانیت د ترویج د اشاعت لپاره لګوي، د اسلام خلاف یې لګوي. زموږ علاقې له پښې له د زاید کاټن مخکې راتلو قانونځای کې اطلاعات شته چې کاټن یې اوس پرانیست بند شوي. والحمدلله زموږ اکثره مسلمانان چې خبر شو هغه توبه وکړه. حاجي محی الله صاحب د زاید کاټن سره کاروبار کوي. حاجي محی الله صاحب یې چاوله واره د ختم نبوت ملګري ورلو چې زاید کاټن والا قادیاني دي، د قادیاني سره کاروبار کول دا حرام دي. د قادیاني کاروبار داسې حرام دي لکه د خنزیر غوښه، د سور غوښه اخیستل چې څنګه حرام دي د مسلمان لپاره. د قادیاني سره د 1400 علماو عرب او عجمو فتوا دا ده، که بریلوي علما وي، که اهل حدیث علما وي، که تبلیغي حضرات وي چې د کومې طبقې سره تعلق دي، د دې ټولو علماو فتوا دا ده چې قادیاني مرتد زندیق دی، د قادیاني سره کاروبار کول حرام دي. د قادیاني او د عام کافر په مابین کې فرق دی. د چینا کاروبار جایز دی، هغه ځان ته کافر وایي، نان مسلم، هغه ځان ته عام کافر دی، هغه مطلق کافر دی، یو زندیق کافر دی چې دی وي کافر الټا ځان ته مسلمان وایي. کلمه زما او ستا استعمالوي، قرآن زما او ستا د راخیستې دي دوکې دپاره، د دغه زندیق کافر سره کاروبار حرام دی. حاجي محی الله صاحب اول واره چې زما د ده ته جواب ورکړي نو دوی موږ میټینګ راوغوښتې، موږ باندې چون قرضې باندې وې 14 کروړ قرضه را باندې باندې وه. زه لاهور له ورغلم، وایي دغه زاید چې ما په خپله ولیدي د ده په دفتر کې، وایي موږ لرې یخې اوبه زموږ اکرام یې وکړي، موږ اوبه وڅښو، زما روژه ده. د لاهور په سخته ګرمي کې زما روژه ده. وایي دا چېرته اوس وګوره. ویل مولوي صاحب که ته نه وایې که ته چې دا قادیاني دي، شاید په هغه ورځ باندې ما پر ده نور اعتقاد جوړ شوی وای چې د لاهور په دې سخته ګرمي کې څوک روژه څنګه نیسي. او بیا موږ ناست دی ووتې، موږ څه کوې؟ اوس ما یې څه نوافل پاتې دې سخته ګرمۍ کې د لاهور ګرمي به ته لیدلې، په ایسي کې ګزاره نه کېږي، خلک فرض مونځ نشي کولی، په تکلیف په سفر کې د اوس ما یې څه نوافل پاتې دي. وایي زموږ اریان چې دې قوم ته ته اوس وګوره، دونه بدترین کافر، دونه بدبخت انسان، او بل ته موږ ته دوکه راکوي چې زما روژه ده. قادیانیان ډېر دجال قوم. نو میرزا ناصر چې د اسمبلي په حال راننوتې، پر سر یې سپینه عمامه ده. ګوره د فتنې معنا دا ده، کفر فتنه نه ده، یهودي فتنه نه ده، ولې هغه ځان ته نان غیر مسلم وایي، ما ته مسلم وایي. مسلمان یهودي نه ګرځي، مسلمان عیسایي نه ګرځي. فتنه دې ته ویل کېږي چې رنګ او شکل یې د چا لباس یې د اسلام، نوم یې د اسلام، جامه یې د اسلام جوړه کړې، لیکن په حقیقت کې کافر. میرزا ناصر دا په هغه وخت کې د قادیانیانو خلیفه دی، چې د اسمبلي په حال راننوتې، 140 کسان د اسمبلي ارکان، هغوی چې ورته وکتل د ده لباس یې وکتل، پر سر یې سپینه عمامه ده، سپینه ږیره، سپینه جوبه یې اغوستې ده، په یوه لاس کې قرآن اخیستی، قرآن یې په لاس کې، دې بدبخته ته اوس وګوره، په لاس کې قرآن دی، تسبیح یې په لاس کې دي، هغه په بل لاس کې لکړه را روان دي. داسې د بزرګۍ یو بیل دي، د بزرګۍ چې کوم دې سفیږي کسه زموږ د پښتو مثال،
نو بزرګ ځان وکړ زموږ د هغه زمانې چې کوم مشران علما دي هغه مختلف علما د مختلف طبقو سره تعلق دي په هغه وخت زموږ علما خپل ترجمان مفکر اسلام فاتح قادیانیت حضرت مولانا مفتی محمود رحمه الله ټاکلی نو پکار دی بټو مفتی محمود صاحب وایي زه پکار دی بټو پر ما مخ راوړل چې دغه دې ته کافر وای دغه رنګ شکل ته خطو ګوره دغه لباس ته وګوره دغه اخلاق ته وګوره نو دې ته څنګه کافر وای حضرت مفتی صاحب رحمه الله لیکلی دي وایي زه پوه شوم چې یو بیا د زموږ مسلم قوم ساده قوم بیا دوی په دوکه او دجل کې اسلام من چې څومره فطرې دي هر فطره د ځان لپاره یې خوشنما مضمون یې د ځان لپاره جوړ کړی د فطرو والا قرآن وخت ځان غوړولی قرآن عجیبه خبره لباس د مسلمان مرزا قادیاني مرزا ناصر مرزا بشیر الدین محمود چې کله مسلمانان د الحاد د ارتداد په خوا راوښتي دي مخکې قرآن یې اچوي انسانان د خلصو لپاره دا اوس د دوی چې کوم موجوده خلیفه دی مرزا مسرور دا په کاناډا کې آنلاین خطاب کوي همیشه یو وخت قرآن کوي وخت چې قرآن کوي زما ستا مسلمانان چې کله نه په خبر یاره دا څنګه مولوي صاحب دی څنګه قرآن بیان حالانکه دا هغه قادیانیان هغه کافران دي چې زموږ علماو فتوا ورکړې ده چې مرزا قادیاني د ابو جهل او د فرعون سم بدترین کافر ابو جهل د نبوت دعوه نه وکړې د نبوت څخه انکار کړی فرعون د نبوت دعوه نه وکړې د موسی علیه السلام د نبوت رسالت د منلو څخه انکار کړی دا د هغه سم بدترین کافر خیر چرانه راوتی مفتی محمود رحمه الله وایي ما هغه زمانه کې چې کوم اټارني جنرال دی یحیی بختیار هغه د خبرو کولو هغه چې کوم اختیار ما هغه ته وویل ما د پلار یو کتاب دی د مرزا ناصر د پلار کتاب دی مرزا بشیر الدین محمود دا کتاب نوم دی کلمة الفصل ما دا کلمة الفصل کتاب د دسر سره دی ورو ما دا راوړه په دې صفحه نمبر 110 راوړه صفحه نمبر 110 راوړه ما ورته وایي چې په دې کې عقاید د چا عقاید دي وایي دا ټول په دې کې عقاید زما عقاید دي زما د پلار عقاید دي او زما د نیکه مرزا قادیاني عقاید دي ما دا کتاب دې چاپ کړی و ستی پر لیشر دی ستی نشر دی ورو په دې کې غلطي نه ویل نه ول صفحه نمبر 110 راوړه 110 راوړه استاد کله ویل دي مرزا قادیاني چې کوم څوک د موسی علیه السلام نبوت بني د عیسی علیه السلام نبوت بني د نبی علیه السلام نبوت بني مرزا قادیاني وایي زما نبوت نه مني دا خلک زما د مرزا قادیاني وایي زما د فتوا مطابق دا ابدا کافران دي او ابدا جهنميان دي یو بل خبره مو کړه چې دا د زناکار شوزو د بدکار شوزو اولاد دي دا ته په سمې کې داس حال جوړ شو ما پر ذوالفقار علی بټو باندې مخ راوړل ما ته د نبوت منی مرزا قادیاني لعین زندي دا ته نبی منی کنه منی هغه زخه ګستاخ دجال کذاب بولم زخه نبی نه بولم ما د فتوا مطابق تم کافر دي سمدي 140 ارکان کافران بیا الحمدلله متفقه طور پر د قادیاني ذریت قادیاني قوم ناسي خپل ځان په څور له سوچ کې مسلمان مکه ثابت د دوی دجل د دوی دوکا د نبی علیه السلام د ذات سره دښمنی او قوم تشکارس ولا قوم متفقه طور پر فیصله وکړه چې قادیاني دا د پاکستان په عین کې د شریعت دروه دا غیر مسلم اقلیت دی خدای ځان وسم غیر مسلم اقلیت نه بولي بهرحال د ختم نبوت عقیده دا د امت مسلمه متفقه عقیده ده د سیاست د پارټي د تحریک د قوم د ژبې څخه هر څه سمالاتر زموږ دي اخري امید هغه د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم شفاعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د ذات تحفظ کول د پیغمبر د ختم نبوت تحفظ کول دا زما او ستا هغه مسله ده د دې ختم نبوت د تحریک اول سپاسالار سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله چې دا مسلمه کذاب خلاف ابوبکر صدیق رضی الله عنه د لشکر تشکیل کاوه د مسلمه کذاب د سرخوبۍ لپاره هغه د ختمولو لپاره اخري لشکر فیصله کول لشکر اصلي حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی الله عنه میدان راواستوي چې څومره صحابه دي څومره تابعین دي چې مدینه خالی کړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څنګه وکړه ته څومره په جذباتو کې نن راغلی ابوبکر صدیق ډېر نرم مزاج و لیکن په هغه ورځ د ختم نبوت د تحفظ په ورځ د دومره په جذباتو کې دي دومره د خپل حال کیفیت یې بدل دی تاریخ په کتابو کې لیکلي دي د ابوبکر د خولې څخه اواز نه راوتي خالي صبري راوتلی دومره په غم کې دي د نبي علیه السلام پر عزت باندې پر ناموس پر ختم نبوت باندې مسلمه کذاب حمله کړې ده
ابو بکر ته چا وویل د نبی علیه السلام طریقه خو دا وه چې جنګ به تلي چې صحابه به شاته پرېښول د کوچنیانو د ښځو د تحفظ دپاره نن ابو بکر حکم کړی دی چې د کم چا در غاړه ساه وځي د کم چا په سترګو کې چمک وي هغه یې د امامي میدان له راوځي د مسلمه کذاب د سرکوبۍ دپاره سمجھ خبر راځي ابو بکر صدیق کم جواب ورکړي ما دونه سخت خبر ولې کړې چې مدینه ګرده خالی کړي ګرده نارینه ګرده مردان څوک مرد وي نوجوان وي نارینه وي د ګرده وروځي بیا هغه په دې غزا کې 100 صحابه په سترګو ړانده صحابه ځوانان صحابه مشایخ صحابه ګرده امامي میدان ووتل 1200 صحابه په یوه ورځ شهیدان شوي د ختم نبوت د تحفظ لپاره 200 حافظان صحابه شهیدان شو اویا کسان بدري صحابه په شهادت ورسېدل خپل سرونه قربان کړل د مسلمه کذاب د ختم نبوت خلاف هغه کومه فتنه چې وه هغه یې د همیشه دپاره ختمه کړه ابو بکر صدیق ورته وایي زه ځکه دونه جذباتي یم زه ابو بکر صدیق دا برداشوی سم چې دشمن حمله وکړي مدینه لوټ کړي دا برداشوی سم چې دشمن حمله وکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر دې کلي باندې حمله وکړي زموږ کوچنیان قتل کړي د کوچنیان سرونه وپرې کړي ابوبکر دا منظر برداشوی سي ابوبکر دا منظر هم برداشوی سي چې دشمن حمله وکړي زموږ هغه خویندې ومندې زموږ سرتوري د سر تر ویښتانو راکش کړي د مدینې په کوڅو کې بې عزته کړي ابوبکر دا هر منظر برداشوی سي لیکن د نبي علیه السلام د عزت د نبي علیه السلام د ختم نبوت د ناموس او د نبي علیه السلام په عزت باندې هیڅ قدر یو ذره برابر داغ نسم برداشولی مسلمانانو اخري خبره کوم نور ما وخت ختم شو فقط درې منټه پاتې یو ځوان هلک ولاړ سي چې د ختم نبوت څه معنا ده دا خبره ختموم بس دا چا یې سي اخلاص کوي ختم نبوت څه ته وایي راځي راځي Collected. Istihkak pozorу. Siz de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem barkın Nebi'yle razı İsrail'e. मेहरबानी आमतौर पर ختم नबूवत माना राखो कि नबी अलैहि सलाम अल्लाह आखिर नबी की बल नबी न रख नबी अलैहि सलाम बाद नबी न रख قادیانی چې کله زما استاد سره مخامخ شي ورځ مشتي په دې چې قادیانیان نشته په دې نږدې کوټه ساينس کالج کې د فیصل په نامه یو لیکچرار دی د انګلیش لیکچرار دی اوس امریکا کې کړی په ویزټ وکړ مخکې د نیو ورته بیا راځي دا قادیانی دی په ساينس کالج کې دا په خپل تنخواه باندې المان قادیانیان دي خرچې وکړي چې کله قادیانی تاسو سره مخامخ شي زما ورونو دا یو خبره شو شاسي قادیانی دا وایي چې ختم نبوت څه معنا چې نبی علیہ السلام بعد بل نبی جواب وکړه بل نبی نه راځي قادیانی مستوای وستي عقیده دا چې عیسی علیہ السلام په اسمانو کې ژوند دی عیسی علیہ السلام ژوند دی کومه وګورئ عقیده عیسی علیہ السلام ژوند عیسی علیہ السلام رفع نزول اسمانو ته الله ژوند دی پورته کړی قرب قیامت سمجھ دجال به قتلې هغه قتلول لپاره په نزول کېږي دا عقیده د حیات او رفع او نزول دا ثابت دي په قرآن او په احادیث متواتره سره دا د ذریات د دین څخه دي که کوم چا د دې انکار وکړي دا مسلمان نه پاتې قادیانیان د دې عقیدې قایل نه دي په مقبوضه کشمیر کې محلل علایان خان هلته د دوی په کتابو کې رضا قادیاني په روحاني فضایل کې لیکلي چې په محلل علایان خان کې یو کار دی قادیانیان زموږ د عقیدې مطابق د عیسی علیه السلام سره قادیانیان عیسی علیه السلام مخاطب یو یهود وای عیسی علیہ السلام قتل کړي عیسایان وای عیسی علیہ السلام یهود قتل کړي بیا مست تکبیر وکړي د درو زبات الله جوړ دی چې اسمانو ته ورته صلیب بیا په غاړه دی صلیب عقیده ته ساتي چې موږ څومره ګناه وکړو موږ مظلوم نبی له ټول ګناه کفاره راکړي د موږ سزا نه راکړي خیر د جلال مسله قادیانی مستوای وای کیول د نبی علیہ السلام بعد بل نبی ناراضي ستې دا کېدو ته په عیسی علیہ السلام باندې سره نبی اوس ته جواب ورکړي چې دا په حیثیت د امتی باندې راځي په حیثیت د چا باندې راځي امتی باندې نو فورا دې سوال در باندې کېږي ګوره د قادیانیان دومره تیاري ده پر خپل مذهب پر خپل کفر باندې په رپورټ روډ باندې رپورټ چورنګي باندې خاص کر علماء په رپورټ چورنګي باندې یو قادیانی دی د منګیان رړی چلی د منګیان رړی چلی کوزیه په کې خرڅي قادیانی دی
زموږ څه ملګري علما مسلمانان راغلي تبلیغ والا راغلي د اسلام دعوت یې کړې چې د ختم نبوت د عقیدې اقرار وکړه ته مرتد یې ته د عقیدې څخه انکار کړی د قرآن د آیاتو څخه انکار کړی Disconnected. د نبي علیه السلام په بعد مرزا قادیاني نبي بولې دا کوم اسلام دی او دعوت اسلام کې هغه سوال وکړي ختم نبوت څه معنا اول ختم نبوت دا معنا چې د نبی په بعد نبی نه راځي بل نبی په عیسی علیه السلام راځي چې بل نبی نه راځي سمجھ خبر راځي هغه علماء هغه تبلیغ والا ورته وایي چې دا په حیثیت د امتي باندې راځي قادیاني فوراً بل سوال وکړي هغه الله چې نبوت ورکړی وي هغه جواب څه چې امتي شو هغه الله چې نبوت ورکړی هغه به جواب څه نه الله چې چاته نبوت ورکړي نبی په دنیا کې نبی دی په عالم برزخ په قبر کې نبی دی د قیامت په ورځ نبی دی په جنت کې نبی دی نبوت الله څخه جواب راکړه خو بل نبی نه راځي نبی خو دې راځي نو قادیانیان زموږ عقیده نه ده چې عیسی علیه السلام راځي دا مسلمانان موږ ته وایي وستې دا عقیده ده دا سوال زده کړئ د دې دوه جواب یو خدای زده کړئ چې عیسی علیه السلام راځي په حیثیت د نبی باندې په حیثیت د امتي موصوف دی په واسطه د نبوت سره نبوت الله نه ځنه او دا هیڅ مشکله خبره نه ده مولانا اظهار سره پلار هم دی زوی هم دی پلار دی په نسبت د خپل بچان زوی دی په نسبت د خپل پلار باندې حضرت عیسی علیه السلام د خپل قوم بني اسرائیل په نسبت وسم نبی دی لیکن کله چې نبی علیه السلام ته نسبت پاتې نبی علیه السلام نائب او نبی علیه السلام خلیفہ او حیثیت ورکړل څه مشکله خبره نه ده د نن ورځې بعد به د ختم نبوت بل تعریف کوي هوښیار سي مسلمانانو دا تعریف یې نه کوي چې نبی علیه السلام بعد بل نبی نه راځي بل تعریف زه درشایم زده کړي نبی علیه السلام د الله آخري نبی دی د نبی علیه السلام بعد بل نبی نه پیدا کیږي نبی علیه السلام د الله د نبی علیه السلام بعد بل نبی راځي نه پیدا کیږي عیسی علیه السلام مخکې پیدا شوی چې بعد بل تعریف نبی علیہ السلام اللہ آخری نبی دی نبی علیہ السلام بعد بل چاہتا نبوت نور کول کی بل چاہتا نبوت عیسی علیہ السلام نمخ کی نبوت کول سوئی اس بعد کول سوئی اللہ پاک نے قبول عمل کو توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک داو جناب ضلع کشیر مبلغ ختم نبوت مولانا عبدالحلیم صاحب چې د ختم نبوت په تمام پهلو باندې ماشاءالله مفصل او تفصیل خبره وکړه د دې بعد جناب ضلع کشیر او مفسر الشیخ مولانا لال محمد صاحب ته دعوت وکړم چې د راسي خپل علمي رائے سره سامعین مستفید مولانا لال محمد صاحب الحمد لله والصلاة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وبشكوك سمنا پیر وبشكوك لسا بديش انداز بختم نبوت نننی کم پیشی دی هغه شروع راځي او زه مطمئن یم چې ان شاء الله تاسو به په دغه اهم مسله مطمئن شئ نو زه به کوشش وکړم چې کوم عصري تقاضې دي کم معروضی حالات دي دا په دنیا کې مسلمانان د تاریخ په کل مقام دی ولاړ دي دا مشکل مستقبل نو زه خبر اوس په اردو کې لیکن بچے माशाअल्लाह तादाद आपकी ज़्यादा है उलमा इकराम तो दीन को मुझसे बेहतर अंदाज में जानते हैं उनको तो मैं नसीहत क्यों करूँ मेरे मुखातिब आप सब जानते हैं कि इस वक्त आप 9th के स्टूडेंट हो आप 10th स्टूडेंट हो
शायद आप मिडल में हो, लेकिन बाद में आप कॉलेजेस में जा रहे हो, है ना? तो उसके बाद आप स्कूल में जाएंगे। जो आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ी निसाब दी जाएगी, एक सिलेबस तुमको दिया जाएगा। वही सिलेबस तुम्हारे ज़हन का, तुम्हारे अफकार का, तुम्हारे आमाल का मुतय्यन करेगा। वही उस्ताज़ा जो कॉलेज में होंगे, जो यूनिवर्सिटियों में होंगे, वही आपके ज़हनों पर असरअंदाज होंगे। आज मैंने मौलाना रहीम साहब ने, हम हमेशा कोशिश करते थे, कभी जुम्मे में आप लोग आते हैं तो आप लोगों से हम मुखातिब होते हैं, इस तरह के हमें मजलिसें मिलती हैं। लेकिन हम क्या करें कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो निसाब है, जो मुसलमानों को पढ़ाई जाती है, उसको हमने तशकील नहीं दी, उसको हमने नहीं तरतीब दी, उसको हमने नहीं बनाया। उसमें आप हयातियात पढ़ेंगे तो इंसान की अजीब तारीफ वहाँ पर हयातियाती आपको मिलेंगी। वहाँ आप सोशल साइंस पढ़ेंगे, वहाँ सियासत की एक अजीब, एक अनोखी डेफिनेशन आपको मिलेगी। आप दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ आप सोशल साइंस वहाँ पर पढ़ेंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं अल्लाह पाक आपको खैर दे कि हमें उन्होंने मौका दिया कि हम पहले से आपको इस बारे में तैयार करें। ये फर्ज बनते हैं वाला कहा, आज 21वीं सदी है मेरे बच्चों, 21वीं सदी के असबाब क्या है? इस 21वीं सदी की वो कौन से तकाजे हैं जिनके आप सामना करेंगे, कौन से मसाइल आपको दरपेश? आप देखिए दुनिया में इसराइल आपके सामने है, अरब दुनिया भी आपके सामने, जितने मसाइल अरब दुनिया के साथ हैं, इसराइल का तमाम यूरोप समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन को जान देना है। इतने मसाइल के पास नहीं, इतने मसाइल के पास नहीं। 20वीं सदी वो तेल की सदी थी, पूरी दुनिया उसकी मशीन थी, वो तेल पर चल रही थी। होना तो ये चाहिए था कि इस बेहतरीन वसीले से अरब दुनिया, उम्मत मुस्लिमा आज दुनिया को लीड करती है ना, आज दुनिया को क़यादत करती है। आज तुम खुशहाल होते, आज तुम तरक्की पर होते, बल्कि आप दुनिया को लीड करते। आज दुनिया में तुम्हारा निसाब होता है, दुनिया में तुम्हारे अफकार होते हैं, आज हर जगह कुरान का गलगला होता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं। वो सारे मसाइल हमारे वो खाक में होते। एक इसराइल जिसने तकाज़ों को जाना, ये रियलिटीज़ है। मेरे साथ उलमा इकराम इंशाअल्लाह वैसे भी साथ के लोग बड़े बुरे दिल के लोग, इसलिए मैं यहाँ पर आकर कुछ एक जुर्रत के साथ बात कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उलमा इकराम अगर वो मुझसे इत्तेफाक भी नहीं करेंगे तो लेकिन मेरी बातों में वो गौर जरूर करें। वो ये कि आज एक छोटा सा मुल्क, एक छोटी सी कौम, 21वीं सदी 24 अरब ममालिक उनको उन्होंने रसा डाला। तमाम आलम इस्लाम की जरूरत नहीं कि उसको इस जुल्म से वो रोके, इस बेसाजी से उसको। तो इस पर मैं आपके साथ मेरे साथ बहुत कर मुझे बताया गया कि आप 25 मिनट कोशिश करें मैं बात करूँ, तो 25 मिनट में मैंने तो कुछ और सोचा कि कुछ फिक्री बातें करेंगे। तो मौलाना साहब ने माशाअल्लाह खत्म नबूवत एक बहुत बड़ा मसला है, इससे कोई मुसलमान के खिलाफ नहीं, ये हमारा ईमान का मसला है। लेकिन उन्होंने इतने अच्छा अंदाज में आपको समझाया कि उस पर मुझे बात नहीं करना। अगर कितनी बीच में कोई बात तो सूरत अल-अज़म को आपने पढ़ा है, एक आप सूरह फातिहा को मुनासिब के साथ इतनी तरीके से कोशिश करें। अच्छा, उर्दू मुश्किल है।
کوشش وکړو سورہ فاتحه په تاسو زده کول ډېر زیاته که تاسو سورہ فاتحه زده کړئ تاسو آیات کرسی سم زده کړئ او تاسو سورۃ العصر سم زده کړئ او تاسو سورہ اخلاص چې موږ په الله جل دا تاسو زده کړئ نو په قرآن مجید تعلیمات باندې تاسو یو گرفت راست نن کوم سورۃ العصر باندې خبره الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والعصر زمانه زموږ دپاره په طورې ګواه الله تعالی پېښ کړي چې دا زمانه چې خدای پاک دا تاریخ بیان کړی خصوصا انساني تاریخ د کائناتو ډېر لوی تاریخ د مخ ته به تاسو ځئ هغه به وایست عربه خبره به وکړه موږ د ځکه په تاریخ هم نه ګایږو موږ د انسانانو په تاریخ ګایږو او هغه تاریخ باندې ګایږي چې الله تعالی انسانانو ته انسان ته حضرت آدم علیه السلام ته خلافت او نبوت ورکړي نبوت کو الگ ڈسکس کرو خلافت کو الگ ڈسکس کرو دا پر خبر بردی شد لیکن مشکل کیوں سیاست زمر سیاست پر یو چل رہا زمر عقیدے پر بل چل رہا یو خاطر پر سیکولرزم خاطر بل نو بل خاطر پر ماجد کی منظر رکھو یو خاطر لبرالزم سپورٹ کرو بل خاطر بل کو دا بمجزہ کرو پر تاریخ انسانانو یو تاریخ هغه دی چې هغه الله تعالی خپل په کتابونو خپل ودانیات یې وشو نو د الله نبیان او رسولان په آخر باندې حضرت جناب محمد صلی الله علیه وسلم زموږ خوږ نبي د قرآن په ذریعه سره دا تاریخ مشروع شو د انسان تاریخ مذهب څنګه بیانوي یو دا سماجی تاریخ هغه به تاسو چې کالجز ته ځئ تاسو یونیورسټیانو ته ځئ نو هلته به تاسو ته وایي چې انسان تاریخ سماجي ده په دا سماجي تاریخ کې په دا مذهبي تاریخ کې یا خو انسان ګټه وکړي یا خو انسان تاوان وکړي دا به زده کوي بچیان چې د ګټې اسباب څه شي ګټې یو مادي یو معنوي دی یو مادی ہے یو معنوی ہے اسلام ورشت مادی اور معنوی دواړه ګټي دا یې راځي نو اوس موږ په تاریخ کې اول ډول حضرت آدم علیه السلام کردار دا کار دا عمل سم دا په مقابله کې ابلیس دا کردار دا چالو ولې حضرت آدم علیه السلام تعظیم عمله وکړ ولې خپل سره ودته چټه نه د دې خلافت او نبوت انکار ولې وکړ هغه څه وجه دغه انګلیسي طاقتونه وسو په دې کې شکل وکړي دا هغه پېښه وکړه ابلیس اگر چې هغه یو مخلوق دی لیکن سره سره ارتداد دی آدم علیه السلام یو انسان دی ساتھ ساتھ دغه کردار وکړي دغه کردار یو مثبت دی یو منفي دا به زما بچیانو تاسو ته چې آدم علیه السلام ته پروردګار کوم کار ولې هغه کار تر سره د ورسم دا فایده د ابلیس کردار چې دا نه کوي مخ تاسو ته بیا نوح علیه السلام ته راځي داغه په تاریخ کې کردار داغه مخالفین داغه مقابله د چا سره د نوح علیه السلام ویژن داغه پروز داغه میشن داغه دعوت داسه داغه خلاصه ولې هغه وخت ته ګرځي د زمانه هغه انګلیسي کردارونه د نوح علیه السلام وخت ته ودرېدل هغه څه وجه زم مختصر نه لري زمان مختصر نه لري لیکن د نوح علیه السلام په تعلیم کې ټوټل ایلیټ کلاس ته د ایلیټ کلاس اشرافیه د اشرافیه د فدریشن د ځکه نن د عالم اسلام اشرافیه تمام امت مسلمه دا چې موږ نن غواړو دا چې موږ ترقي وکړو د دنیا ژوند کې موږ په دې کې کېږي خپل لسان نه لرو دا اشرافیه لیکن د نن اشرافیه چې کوم دي
او د نوح علیه السلام په زمانه کې کوم اشراقي وو څه شکلونه بدل دا هو میشن دا هو اپروچ دا هو افکار نه دی نن ستا پاکستان نړیوال فیصد پر په دامن کې اسلام غواړي لیکن ایلیټ کلاس نه غواړي موږ په دامن کې عدل او انصاف غواړو دغه کوششونه لپاره ښه ژوند غواړو ښه تعلیم لپاره غواړو موږ د مسلمانانو اتحاد او اتفاق غواړو موږ په خپل ملک کې فتنې نه غواړو لکه مولانا صاحب اوس په خپل وکړم لیکن ایلیټ کلاس غواړي دغه یو طبقه څوک دی چې دا پرمټ کوي دا وتی زمانه چا وتی والعصر کچېرې زمانه تاسو نه ورپېژنئ تاسو کله لګېږي ولې خو العصر مخکې دا وایي مخکې کامیابي نو تاسو باید وایئ چې مذهبي چې مذهب د انسان کوم تعریف بیان کړی دی په قرآن کې موږ په قرآن کې د انسان تعریف هغه زده کړی د آدم علیه السلام تعریف زده کړی د هغه نشته د هغه جدوجہد د هغه د کامیابي رازونه هغه انګلیسي قوتونه د هغه افکار د هغه مخنیوی به موږ څنګه کوو امداد را د نوح علیه السلام په قرآن کې د هغه تعریف بیا راځي ابراهیم علیه السلام هغه څه وجه چې ابراهیم علیه السلام نمرود په اور کې واچوي څه وجه ولې به هجرت ته مجبور خپل پلار ولې نه نو د ابراهیم علیه السلام کوم میشنونه د مولانا صاحب وفرمایي چې په دین کې درې شیان توحید رسالت او آخرت توحید چې څوک پېژني سرفراز دی ضروري دی چې ابراهیم علیه السلام افکار هغه میشن چې خدای پاک ورته کوم دین ورکړ کوم د ایمانیات اظهار چې ابراهیم علیه السلام دا موږ زده کوو دا دومره غټ میشن دی چې خپل زوی قرباني هم ته لپاره دی سم مرد ابراهیم علیه السلام په افکار هغه دین چې الله پاک درته ورکړ هغه ایمان چې دا اظهار همیشه ده کوي هغه توحید چې الله پاک موږ ته وایي چې هغه نمونه تاسو جوړ کړئ موږ په قرآن پر دغه خبره مختصر بیا راځو موسی علیه السلام څه وجه چې فرعون د هغه زمانې ایلیټ کې داسې سره د قارون سره د سامري دا درې کردارونه حضرت موسی علیه السلام قوم ولې غلام جوړ کړی ولې راولې جبر کړی بیا موسی علیه السلام دا قوم غلام قوم څنګه د فرعون د جبر څخه آزاد څنګه د قارون د جبر څخه آزاد څنګه د سامري د چالاکۍ هغه چمو څخه آزاد آیا موږ بیخي صورتونه او افسوس مقام دا دی چې موږ انسانانو خصوصا د اقرام او د مسلمانانو په هغه تاریخ موږ خبر چې کوم قرآن مشته موږ هغه سماجي تاریخونه خو بیانوو لیکن کوم قرآني تاریخ چې الله پاک مشته وایي هغه مشته وایي بیا راځو حضرت عیسی علیه السلام څنګه چې مولانا صاحب د هغه تاریخ بیا راځو خپل پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د دغه تاریخ که د ده سیرت موږ زده نه کړي که د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیرت زده نه کړي یاد وساتئ ولې دی لکه اوس دا زموږ د ګردو عقیده تر قیامته پورې خو د ده نبوت دی د ده رسالت د ده میشن د ده سیرت د ده سنت دی دی به نمونه دی به آیډیا کتاب تعلیق هغه زده نه او هغه کردارونه چې د هغو مخته ولاړ هغه څه وجه چې دوی نبي علیه السلام تر هجرت مجبور دا دومره غزاګانې د ده خلافه یې وسلې هغه څه وجوهات دي دا به دوی زده کوي اوس راځو معاصري ولې زمانه خو درې دي تاسو معلوم دی حال مستقبل ماضي ماضي ان شاء الله وتعالى ان شاء الله قرآن واسع اوس حال ته راځو په حال کې څه ژوند ته معلوم
د مسلمانانو په صفت کې تمام دا چې موږ دنیا لیټ کوو که دنیا موږ لیټ کوي موږ د دنیا قیادت کوو که دنیا موږ قیادت زموږ په تمام شعبو کې رول شته انټرنیشنل رول شته علاقایي رول شته یو معاشي یو معاشرتي یو فکري یو تعلیمي یو بل تاسو باید تقریبا کتل چې دا موجوده حال کې د اشبر حالت ولې راغلی تاسو په پرابلمي د سره د دې راهنمایي اخیستل اوس راځه مستقبل زموږ د مستقبل پلان څه دی موږ به دا امت څنګه قاید امت جوړ کړو موږ خپل دین لیډ پوزیشن ته څنګه ورکړو موږ به څنګه غواړو چې ګرد افکار ګرد خیالات هغه د قرآن تعلیس موږ به څنګه دا پر خلکو ومنو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ځان د هغه صفات د هغه سیرت د هغه اخلاق د هغه میشن د هغه اپروچ ټول د دنیا راغباته موږ متوجه کوو او هغه وخت کوو چې موږ خود د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت آګاه شو چې کوم قرآن د ده په باره کې وایي د ده د ملګرو په باره کې وایي د ده د جدوجهد په باره کې وایي دا بل دو تاسو ته ګوري تاسو په سبا روان یاست په کالجز سبا تاسو کرسچیان ته ځئ تاسو ته معلوم دي چې هلته کوم کتابونه چې تاسو وایست هغه تاسو ته څه وایي هغه د انسان یو ډیفیشن درته بیانوي د سیاست بل انداز به درته پېښوي په دنیا کې لیډ رول چې کوم اسباب دي هغه به بل ته راته ښیي نو دا خدای پاک دی چې والعصر دا زمانه ګواه دی دغه شی به ته زده کوو او کوشش دا وکړو چې دا د قرآن څخه زده کړو که کم سے کم معیار قرآن ورته جوړ کړو بیخي زه د سماجي علوم څخه مشکل نه منع کوم چې ګرد د سماجي علوم وست د یورپ ګرد د تاریخ وست د چاینا ګرد د تاریخ وست د هندوستان ګرد د تاریخ وست مشکل نه منع کوم بټر رسل چې کوم کتاب لیکلی دی هغه ګرد وست مستی سے نہ منع کرو لیکن قرآن معیار جوڑ تو قرآن سے تعلق جوڑ پر دغه تاریخ کې کامیاب ترین انسانان څوک دي والعصر الله پاک دا زمانه گواه ده ان الانسان لفی خسر په تاریخ کې انسان خساره پورته کوي په تاریخ کې انسان ګټه پورته کوي د خسران اسباب څه او د ګټې اسباب څه او بل الفاظ کی وہ اردو کی نا قوموں کی عروج و زوال کے قوانین قومیں اٹھتی کس طرح عروج کس طرح پاتی اور وہ گرتی کس طرح انا حقائقی سپر تو مسلم شریف ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين او كما قال عليه الصلاه والسلام دا عمر تک قرآن قومنا پرتقی ترقی ورکی کم انداز نن قرآن مش پرتقی لیڈ پوائنٹ باندې موږ رسېږو موږ د دنیا قیادت کوو او زموږ دین به د دنیا دین وي هغه اړخ لري په ایمان سره تر هغو چې زموږ ایمان نه زده کړی یو هغه ایمان چې ما مور پلار او ماته وشو قابله قدر یو ایمان چې ما په سکول کې زده اوس په دې سره یو خبره تیسو ته موږ ګرځو ته یو هغه ایمان چې قرآن تاسو ته د الله نبی خپل پر عمل کې تاسو شوه آیات تاسو قرآني ایمان د سوره ابراهیم یو آیات اصلها ثابت وفرعها في السماء اكلها تؤتي اكلها كلها دا ایمان یو درخت ته شاخ چې دا هغه جړونه په ځمکه کې دي او دا هغه شاخونه په اسمان کې هر وخت هغه سایلای متناس پاسایي سره هر وخت هغه مېوه په دا نصیب نو تاسو د بدل هغه ګټه د ایمان چې په دا دنیا کې خدای پاک نشته راکړي په آخرت کې راکړي نو کله څوک د ورسره سوال وي د ایمان په دا ګټه دی سایدار درخت یو میوهدار درخت لیکن موږ به سبحان الله ګرد لګړې باندې موږ ګرد خوایو موږ دا فکر دا دغه بین چې ورته وایي دغه موږ قابل فخر شی کوو
پکار خو دا ده چې زموږ ایمان د درختې په مانند شي، یو سایه‌دار درخت چې موږ هم پکې ناست، دنیا هم پکې کښېږي. موږ هم د هغه میوه وخورو، دنیا هم د هغه میوه وخوري. نن څه وجه ده چې مسلمانان خلک لس لکه روپیو کې بار بار ځي، مدرسو ته خلک نه راځي، ګرځي سکول ته کېږي. په ډول د سرکاري ملازمتونو کې ورسره موږ دوه درې ملایان پکې ګرځي، نو څه دا تاسو خاطر نیسي. زموږ په سکرټریټ کې راځي، نو سکرټریات یو مولي صاحب نه دا څه وجه ده؟ پکار خو دا و چې زموږ ایمان هغه به یو داسې درخت مانند موږ به جوړوو چې د هغه لارې د هغه میوه به وخورئ. لیکن تاسو د ما سره انشاءالله دا ګیري کوئ، هغه بېله خبره د اختلاف په خلک کولی شي چې دا کوم پوزیشن دی نه، هغه پلدار درخت هغه نه دی. که وایي نو سړی میوهدار باغ میوهدار درخت ته پرېږدي، د وچ درخت ته ځي نه ځي، لا موږ ولې یو طرف ولې دا خلک منډه وهي؟ دا څه وجه ده؟ تی مناسبتونو ته ډېر سکېس دا ټول پاتې ولې نه راځي؟ موږ څه شی په دې کې څه ایمان نه لرو، خو دغه ایمان به موږ پېژنو، او د هغه بعد مختصر د هغه بعد عمل صالح پاتې راځي. دویم هغه شی چې ستا وګټې پاتې وي، هغه عمل صالح یو عمل دی، اوس عمل صالح دی. ته ګورو ریاضي وایي، که ستا سوال په هغه فارمولې مطابق نه و، نو هغه جواب څنګه راځي؟ نه راځي. ته به هغه سوال په هغه طریقه حل کړې، نو هغه بله خبره ته ورکړه، تاسو پرچه وکړئ، که ستاسې پرچه صحیح نه وه ورډک کړو، ګرده صفحې تاسو نه کړی او هغه سوالونه هغه جوابونه سوال مطابق نه وو، نو ستاسې ماسټران ستاسې ایگزامرز هغه به دې پاس کړي، ولې نه پاس کړي؟ خو هغه ته سوالونه مې نه وو جواب، نو ستاسې عمل د قرآن مطابق نه وي، زموږ عمل صالح دی، زموږ عمل زموږ د ایمان مطابق نه وي، زموږ عمل زموږ د نبي د سیرت مطابق نه وي، کوم چې اصلي تقاضي دي، کوم چې معروضي حالات دي، د هغه مطابق ستا عمل نه وي، نو ته خدای ستا عمل هغه قابل قبول وي. ته خو پوهېږې نتیجه څنګه راځي چې عمل صحیح دی، نو شی صحیح ته نتیجې وځي. که ته د عام درخت په تخالوزي کې ولګې، ډېر کوشش به وکړې، نو هغه عام درخت به عام طرح کې راغلی، ولې نه؟ معقول یې نه پسندې ده، د معقول مطابق نه ده. نو ته د معقول تقاضې ته ګورې، د معقول تقاضې ته به ګورې، عمل ته به ګورې، درېیمه خبرې ته به راشي، هغه دې حق ته به حق لرې، دا حق به چېرته ده؟ دا به ته پېژنې، دا معیار حق به چېرته ده چې زما دا اوس ما خبرې وکړې، دا صحیح دي که نه دی؟ د دې جاج به څوک کوي؟ د دې فیصله به څوک کوي؟ ورته تاسو پرچې ورکړئ نه، ستاسو په دې مفتي پاس کړئ، لیکن چې نمبرونه راغلي تیاره اشرس کوي، ولې هغه اشرس کوي؟ ولې چې ستاسې پرچې هغه قرار نه وي چې څنګه هغه کېدل. نو موږ به دا ګوره حق هغه دی حق چې د هغه تعین الله تعالی په وحي سره کړی دی. څه ضرورت د وحي؟ خو دې لپاره ضرورت چې انسان و حق ته زر نشي رسېدلی. الله پاک ته عقل ورکړی دی، دته ښه حواس الله تعالی ورکړي دي بلې، لیکن د کائنات حقیقت سره د ژوند حقیقت سره صحیح چیز ته وایي، غلط ورچیز ته وایي، دا ګرده دا به موږ په قرآن کې دا خپل اعمال د پاره ترازو په قرآن جوړ کړو، خپل د اعمال د پاره ترازو د نبي سنت سیرت او سنت به جوړو کې نه جوړو. نو موږ عمل موږ خپل عقیدې خپل اعمال دا حق چې موږ ته وایي، دا یو زموږ شتمني ده. زما بلډ پریشر زیات دی که کم دی، د دې تعین به څوک کوي؟ ډاکټر نه نه کوي، هغه یو کسوټي دی، هغه یو معیار دی، یو مشین دی. تاسو کار کوئ، ډاکټر صاحب مشین لګوي، هغه مشین بس دی، او که هغه مشین و ستاسو بلډ پریشر کم دی، کم دی که زیات دی زیات، هغه مشین به څه شي چې زموږ د اعمال موږ په ټول موږ مسلمانان زده کړای شي. خو د قرآن دی اشرف زه خو ډاکټر یم، زه خو قرآن نه یم، که زه قرآن یم، زه عالم یم، زه قرآن نه یم.
نو زه به ستا عمل ستا ما نه راسي نو د قرآن په سایه کې د قرآن په رڼا کې به ستا عمل کتل کېږي ستا عقیده د قرآن په رڼا کې کتل کېږي دا معیار الله موږ ته راکړی بل چا نه راکړی دا د الله علم دی یاد وساتئ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول د مشن دغه سره چې دا قرآن عملي کړي بل کار نه چې دا قرآن عملي شي دا قرآن چې د خلکو لپاره معیار جوړ شي د خلکو افکار د خلکو اعمال پر دغه حق باندې ځکه چې دې ته فرقان وویل دا اساس کار دی د خلکو افکار بدلول په تاریخ کې د ایلیټ کلاس مقابله کوي د انګلیسي قوتو سره مقابله کوي د وخت چې کوم نمرود دی د هغه د شاهدهي کوم بیا د هغه مقابله کول چا د وخت فرعون هغه پېژندل د هغه مقابله کوي د وخت قارون پېژندل د هغه مقابله کوي د وخت سامري پېژندل د هغه مقابله کوي د وخت آزر پېژندل د هغه مقابله کوي د وخت حامان پېژندل د هغه مقابله کوي د وخت ابو جهل پېژندل د هغه مقابله کول دا پر تی اړه لري دا به تی پېژني دغه کردارونه به تی پېژني دغه کوم اشراکیه جوړ په سورة اسرائیل کې الله تعالی فرمایي معاشره دا خلک نه خرابوي دا خلک معاشره نه خرابوي معاشره چې دی هغه ایلیټ کلاس خرابوي ګاډي دا کوچونه چې لکېږي دا بس چې ناس مجه نه لګي دا ډرایوران د وجې چې دا حادثه شکایت کوي نو دوی به د وخت ایلیټ کلاس پېژني چې هغه د مسلمانانو د ګاډي د سپرینګ باندې ناست او تاسو وګورئ چې دغه ډرایور دا ګاډي کومه خواته روانه ده موږ په مساجران ته چې هغه ګاډي په سمه لاره ده که غلط لاره سبا نو دا خپل اعمال د دې تعین دا یو اسانه کار دی وخت ایلیټ کلاس کتی چیلنج دی مستید لپاره چې مشکلات پیدا کیږي هغه لپاره به صبر استقامت څنګه چې بیا قرآن او تعریف هغه د استقامت تعریف د وخت بس تکي نمبر د امام بخاري په کتاب المغازي کې د نبی صلی الله علیه وسلم کې خبرې قرآن کړي هغه وایي چې نبی علیه السلام په دې مشن کې څومره خبرې څومره استقامت څومره په دلیل سره په بهادرۍ سره په استقامت سره لکه دا غر دا طالبان خپل مشن هیڅ کمپرومایز نه او ستې په یاد دی په یو لاس چې لمر په بل لاس شموږمي زه به د خپل د خالق خبرې سم نه اورم کاش ته مسلمانان چې کم حق ما پېژندلی دی چې په کم حق ما ایمان راوړی دی چې دا ګرد دنیا په یو خوا شي دا ګرد دنیا په یو خوا شي زه حق نه پرېږدم ما اور کې اور ته واچوم زه دا حق نه پرېږدم دا علاقې څخه وباسي باندې زه دا حق نه پرېږدم په عالمي سیره کې زه دا حق نه پرېږدم زه لکه دا غرب دا حق مقابل کوم دغه تر ایمان دغه تر سوچ دغه تر پوس پوس دا زموږ دی خدای پاک دا زموږ د اعمال الله تعالی قبلي چیرې چې پروردګار عالم زموږ عمل قبول الله زموږ ایمان قبول زموږ د اخواني الله تعالی قبول کړي نو دا شایسته دي په ډېر شایسته انداز په دا دنیا به نافذ زموږ په ملک نافذ شي اول ګټه یې دا دي چې د الله د علم تابع دی د الله د رسول د سنت تابع دلته به عدل زما بچیان دلته به انصاف وي دلته به امن وي دلته به سلامتي دلته به موږ ضرور څنګه شپه کې زه په لو ستاسو ستانه مزلات زه خبرې درته کوم تیار حالانکه په سماجي تاریخ دا ممکن نه دی چې په لو سره راځي په شتو څه نه درته لیکن دا اسلام دی چې موږ ټول ورور یو موږ ورسېږو دا د اسلام دی چې د دنیا نعمتونه دا ټول د زړه په وجه کې چې په لګل کې راځي ولکه دا زړه بچا فارس ولکه دا زړه بچي او برتانه ته منډه خلک ورته پاتې منډه موږ به انسانانو کار به نه اخلي خدای دې کارو کې یو ورځ لکه تاسو سورې فاتحه کې شوه یا الله هغه سمونه راشه هغه د نبیانو لاره پروردګار د یوهیانو د ساعت په لاره کوم وایي الله إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم هذا لا رشد واحد هذا لا القرآن القرآن مجيد هذا لا تحصل تراث المصطلحين من علماء الكلام والتحصل شو مش بالقرآن مش بالقرآن سبحانه القرآن مفهوم بجوده درس القرآن سلسلة بجوده أو ذا
دلته هم دغه گزارش ده چې دغه طرح پروګرامونه جوړ شي محمد قاسم صاحب دا جوړ کړی دي نور جوړ کړی دي ټول شیان خپل په کور کې دغه پروګرام د مخکې ما ستاسو وخت واخیستی بیا هم کوم خبره داسې پر تاسو موج شوی تاسو لیست شوی یا ما یو غلطي کړې زه معذرت غواړم الله پاک دې ما معاف کړي او تاسو زما لپاره دعا وکړئ واحد البته زموږ یو نازولی جهید عالم الدین مولانا جمیل الرحمن صاحب کې ډېر غازی خان څخه سپیشل سفر کړی دی د دې پروګرام کې د شرکت لپاره لہذا وقت د مختصر او جامع خبرو کولو موقع ورکړو نو لہذا جناب مولانا جمیل الرحمن صاحب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسر من الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خبركم مولانا عبدالرحیم صاحب اور شیخ التفسیر حضرت مولانا لال محمد صاحب هغه وطن ته وکړي او دواړو په خپل موضوعات باندې ډېر ښه یو کافي خبره وکړه نو الله تعالی د وکړي چې موږ دا خبرې زده کړو او په دې باندې غور وکړو زه د مختصر وخت لپاره یو څو خبرې کوم داسې په ساده انداز کې شاید داسې کسان دي چې هغه په ساده خبره پوه نو دا خبره چې وسوله مولانا لال محمد صاحب وکړه په صورت عصر باندې دا یو داسې په قرآن کې یو داسې یو جامع صورت دی داسې یو عجب صورت دی چې په دا کې پرته د قرآن مجید خلاصه موجوده ده او ډېر لوی تحقیقات د قرآن په دې صورت کې موجود دي اصل په قرآن دې کتاب شاه نوران رحمة الله علیه فرمایي چې د قرآن یو آیت نه یو لفظ چې د قرآن و دې لفظ غور وکړم او خپل سوچ ورته وکړم نو تر هر لفظ لاندې د علم لولوی دریابونه نو بیا په دې لفظ کې وګرځم هغه دریابو کې د مرغلرو تلاش کوم خو شاه ولی الله صاحب فرمایي چې قرآن دومره یو لوی کتاب دی یو دومره علمونه دي کې چې نامراده او ناکامه راوځي شاه عبدالقادر جیلاني رحمة الله علیه هغه وی چې 1400 کاله د امت لوی علما مجتهدین او صحابه کرام لوی مفسرین د قرآن مجید د علم د تلاش لپاره او په قرآن کې چې کوم ملغلرې دي تر اوسه پورې هغه پلان ملغلرې د علماو او دا 1400 کاله چا راایستلي نه دي د یو اندازې مطابق
قرآن مجید کې علماو چې کوم استنباط او اجتهاد کړی په هغه کې 77,450 علمونه پکې 77,450 علمونه لیکي نو دغه یو صورت چې والعصر خالي دغه یو لفظ په دغه لفظ باندې الله تعالی قسم اخلي الله وی دغه زمانہ چې دا ته ژوند کې ترې چې دغه زمانہ په تا باندې شاید ده او ته په دغه زمانہ کې شاید الله یې په دغه زمانہ باندې قسم شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایي چې دلته دې قسم غرض څه دی وی اصل دې قسم غرض ده چې الله وی دغه ژوند دغه زمانہ شاه عبدالعزیز صاحب وایي چې والعصر دا معنی هم ده چې الله یې ستاسو په عمر باندې قسم چې په دغه زمانہ کې ته د عمر تروي نو الله یې دغه زمانہ دا یو سرمایه ده دا یو غنیمت دی اے انسانانو دغه زمانہ دا ستاسو لپاره یو لوی نعمت درکړي دا ستاسو لپاره غنیمت دی نو اوس ایمان وکړئ په دغه زمانه کې هغه فائدې هم حاصل کړئ چې کوم د دنیا سره تعلق ساتي هغه فائدې هم حاصل کړئ چې هغه د آخرت سره تعلق ساتي په دې یو والعصر قرآن مجید موږ ته دوه لارې راکړي یو لاره دغه راکړه چې کوم شیان د دنیا د فائدې شیان هغه هم حاصل کړئ او کوم چې د آخرت شیان دي هغه هم حاصل کړئ نو ځکه الله تعالی په دې زمانه قسم واخیست چې دغه زمانه کې وخت مه ضایع کوئ دغه زمانه په دغه دور کې خپل وختونه کې متي کړئ هر سړی د خپل عمر مطابق دا زمانه کې متي کړئ او له دغه زمانه استفاده وکړئ او د الله چې کوم نعمتونه دي یا د آخرت نعمتونه دي یا د دنیا نعمتونه دي او دغه حاصل کړئ د الله تعالی له نعمت او له غنیمت او دې باره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ډېر جامع یو خبره کړې ده او نبی علیه الصلاة والسلام هغه پنځه خبرې کوي زه په دا پنځو خبرو مختصر خبره کوم و اے د امت اے انسانانو اے مسلمانانو اے د امت اے زما امته پنځه خبرې غنیمت وګڼئ تر پنځو خبرو مخکې پنځه خبرې غنیمت وګڼئ تر پنځو خبرو مخکې اول پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا کوم زندګي الله تعالی درکړې ده دغه زندګي غنیمت وګڼئ مخکې چې سبا د ګور بندي اوس موږ ته الله تعالی دا ژوند راکړی نو اعلان به وشي چې فلانی مړ شو فلانی مړ شو او دغه قبرستان د ټولو شاهد او ګواه په دغه ځمکه باندې ګرځېدل د چا 100 کاله عمر د چا 80 کاله عمر د چا 15 کاله عمر د چا 20 کاله عمر او اوس عمر سنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قیامت یو علامه دا ده چې اکثره به ځوانان مري نن دا فیسبوک کې ګوره هر ځای ښایسته ښایسته ځوانان وفات شوي یا اټک ورته شوی یا اکسیډنټ ورته شوی نو اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تر مرګ مخکې دا خپل ژوند قیمتي کا سبا چې د ګور بندي شولې نو ستا له دنیا او له اعمالو سره تعلق ختم شو نو یو دا دی چې ته د خپل عمر دا غنیمت وګڼې تر مرګ مخکې دویم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي او ګورې د دې حدیث تعلق دا له دنیا سره هم دی له آخرت سره هم دی د دنیا له فایدو سره هم دی او د آخرت له فایدو سره هم دی د انسان له مادې سره هم دی او د انسان له روح سره هم دی دویم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله الله تعالی ورته سرمایه درکړه
الله تعالی معاش برابر کړی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه سرمایه غنیمت وګڼه مخکې تر دې سبا ورته فقیر شي. نو هغه سرمایه چې خدای درکړه ګوره دا تعلق له دنیا سره لري. نبی علیه السلام دغه سرمایه په ښه طریقه باندې ولګوه، په ښه عقل او په سوچ باندې ولګوه چې 10 روپۍ او 100 روپۍ کړه، چې 100 روپۍ وي 10 روپۍ کړه. داسې مه کوه چې 10 روپۍ رالسې کړې او 10 روپۍ راوشلې کړې او 100 روپۍ رالسې. دغه اسلامي اصول نه دي د معیشت په باب. حضرت شاه ولي الله رحمة الله علیه فرمایي هغه د هر انسان د هغه نجس ژوند وي، که هغه د کور ژوند وي، که هغه د مملکت ژوند وي، که همیشه دپاره یو آمدن دی بل خرچ دی. همیشه به ستا آمدن ستا په خرچ باندې زیات وي. ستا د کور آمدن 10 روپۍ دی، ته به خرچه 9 روپۍ کوې. که ستا خرچه 9 روپۍ وه نو ستا آمدن 9 روپۍ وه، ته به خرچه 8 روپۍ کوې. وایي دغه کور به آباد شي، دغه ملک به آباد شي، دغه معاشره به آباده شي. او که داسې وي چې ګټه راتلله آمدن 10 روپۍ وه او ستا خرچ 11 روپۍ وه، آمدن د 20 روپۍ او خرچه د 10 روپۍ وه، فرمایي چې دا کور به تباه شي، دا کور به معاشي طور هلاک شي، دغه معاشره به هلاکه شي او دا ملک او مملکت به هلاک شي. دیو چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله الله تعالی ته غني کړې او ته مالدار کړې، دا غنیمت وګڼه مخکې تر دې سبا فقیر یې او بیا یو بل ته د لاسونو نیولي. یو سړی پیغمبر علیه السلام ورته وراغی یا رسول الله فلانی باغ فلانی باغ فلانی باغ فلانی باغ زړه مې غواړي چې د الله په لاره کې ورکړم چې راځه قبول کړه. اوس که دا سړی ملاجمو له راشي ملاجمو وي دعا وکړي چې الله تعالی درته قبول کړي، نو دعا کوونکي هغه ته ځه په مخه درشه. نبي علیه السلام ورته وایي ته چې دا ټول مال د الله په لاره کې وقف کړې، آیا دا د خوښ ده چې سبا ستا له مرګه بعد او ستا بچیان او بل ته لاس نیولې فقر دی؟ هغه وایي یا رسول الله دا خو به نه ده خوښ چې زما بچیان فقر وکړي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وویلې ټول جایداد د الله په لاره کې مه وقف کوه، خپل بچیانو ته پرېږده چې ستا بچیان ستا د دغې سرمایې کار واخلي، هغه مخکې ته وکړي او سار او بل ته لاس ته وغځي او فقیر نه شي. درېیم نبي علیه السلام فرمایي چې دا وخت غنیمت وګڼه مخکې تر دې چې په سبا مصروفه یې، چې کوم وخت کې ته فارغ یې له دغه وخته موقع واخله، له دغه وخته فایده واخله. بیا چې سبا مصروفه شې زړه به در غواړي چې فلانی کار به کړی وه، خو تا ته به ستا مصروفیات بیا اجازت نه درکوي. اوس نن دغه طالب العلمان چې ناست سبا چې دا کسان دا نوجوانان سي او د دوی بچیان سي، لکه نن چې دغه کسان ناست بیا به ارمان و افسوس کوي چې څه ښه دور و چې په هغه دور کې مو تعلیم حاصل کړی وه، په هغه دور کې مو ښه سبق ویلی وه. دا ګورئ چې کوم د 2یم جماعت وخت دی، دغه وخت په 3یم جماعت کې نسي پاتې کېدلی، د 3یم جماعت وخت په 4م جماعت کې نسي پاتې کېدلی، د 4م جماعت وخت په 5م جماعت کې نسي پیدا کېدلی. نو ای طالب العلمانو ته د نبي علیه السلام په دغه باندې په دې حدیث باندې عمل وکړه چې زه به تعلیم حاصلوم. که د 2یم جماعت وي نو زه به د 2یم جماعت کلاس زده کوم، داسې به زده کوم چې بل ته ویلی شم. زه به 3یم جماعت کلاس داسې زده کوم چې زه استاد جوړ شم. زه به 4م جماعت داسې زده کوم چې زه استاد جوړ شم. بیا به وخت راشي بیا به وایه چې کاشکې ما 10م جماعت صحیح ویلې وه، ما 9م جماعت صحیح ویلې وه، لیکن هغه وخت کې به ته مصروف یې، ستا د تعلیم وخت به نه وي، تا ته به موقع نه وي، بیا به بغیر د افسوس و تا ته به یو شی در پاته نه وي. نن د نبي علیه السلام په دغه هدایت باندې عمل کول چې دغه موقع ستی ده،
خرچې پلار درکوي، وردي پلار درکوي، تعلیمي خرچ به پلار ادا کوي. نو دغه لا ښه موقع ده چې په دغه وخت کې زه له ځانه دغه جوړ کړم، یو غمی جوړ کړم، له ځانه ملغلر جوړ کړم او د دغه تعلیم په ذریعه باندې د انسانیت خدمت وکړم. دغه چې زه ښه ډاکټر سم، ښه انجینیر سم، چې زه د مسلمانانو د انسانانو خدمت وکړم، نو دغه تعلیم به دنیای پاکي هم حاصله او په دغه تعلیم به الله هم درځه راضي وي او خدای به هم درځه خوشحاله. Bluetooth mode. دا نن چې دا یو پنکه ته وګورئ، دغه بلف ته وګورئ او دغه د هر څه په کوم انجینرینګ باندې جوړ شوی او دغه ټیبلان او د لوډسپیکر ته وګورئ، دا چا جوړ کړي دي؟ دا دغه د سکولو تعلیمګانو نه دي جوړ کړي. خو د هغه کچې جومات به ولې پیري جومات به ولې بیا هغه ځای ته ورسېدل چې ایجادات یې وکړئ او دنیا ته دومره فایده ورسوله لکه نن چې موږ پنکه ته هم ناست یو او د دوی په وجه ودې رونیات ته هم ناست یو Bluetooth mode. او خپل اواز ولرې ته و خلکو ته رسوی چې د لوډسپیکر په ذریعه باندې، نو دغه ته یې نه شئ کولی. پیغمبر علیه الصلاة وسلام یو صحابي تور ورښکاره کړ، ویل یا رسول الله ډېره ښه توره ده، ډېره ښه توره ده او دغه توره پارسي توره ده، پارس. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل او نبی علیه السلام ذوالخوابدې شو. نبی علیه السلام ورته ویل ولې عربي ښه توره نشته چې ته د پارسي تورې صفت کوې، ته د کسرا د تورې صفت کوې، ته د عربي تورې صفت ولې نه کوې؟ ولې مسلمان د ایجاداتو په میدان کې تر کافر کمزوری شي؟ نن زموږ کور ته مېلمانه راغلي، نو موږ پر مانځه لګیا وو، کوچني کوچني هلکان ای د موټران وایي، کوچني موټران یې اخیستي کیلونې، یو یې دا زما د جاپان موټر، بل یې زما به چینایي دی، بل یې زما به فلانی دی. نو ما چې سلام پر وګرځولی، دعا مې نه وکړه او سخت افسوس راغی. نو ما ورته وویل ما ګورې یو کوچني هم دا نه ویل چې زما موټر پاکستاني دی. کوچنیان هم په دې پوه دي چې زموږ په وطن کې او زموږ په دې ملک کې د ایجاداتو سلسله نشته کوم چې د مسلمانانو اصل خوږې ده. دغه نظام مسلمانانو انسانیت ته ورکړی، نن هغه موږ ته راکړي. نو په دغه میدان کې دغه طالب العلمان چې دوی په دغه وایي چې زه به ایجادات کوم، زه به مسلمانانو ته فایده ورکوم، انسانیت ته به فایده ورکوم، نو دغه اراده مستقیمه نشته. لاس پورته کړئ. دغه میدان ستایي، دا مستقبل ستایي. څلورم نمبر دا یو حدیث وایم بیا ختموم. پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي دې خبرې ته توجه وکړئ. د نبي علیه الصلاة وسلام دوې خبرې را درته کوم ته خاموش شئ. نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې ای نوجوانانو، ای نوجوانانو، دغه نوجواني غنیمت وګڼئ مخکې تر دې چې سبا سپین ږیره او سبا بوډا. دا څوک وایي؟ نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي او وطن ته وایي ای نوجوانانو دغه ځواني غنیمت وګڼئ. ولې؟ په ځواني کې چې د انسان کوم صلاحیتونه دي چې کله دی بوډا چې دا ټول صلاحیتونه کمزوري شي. اول د عقل صلاحیت دی، اوس د عقل صلاحیت الله تعالی دا په پر انسان کې یې دی، خو د نوجوان چې کوم عقل دی هغه عقل نوجوان وي، هغه عقل په طاقت کې چې کله بوډا شي عقل تجربه کار شي خو کمزوری شي، تجربه کار شي. البته د نوجوان عقل نوجوان وي، د ده صلاحیتونه د ده عقل کې صلاحیتونه وي، د ده په فکر کې صلاحیتونه وي، د ده په شعور کې صلاحیتونه وي، د ده په جسم کې صلاحیتونه وي، د ده په سترګو کې صلاحیتونه وي، د ده په غوږونو کې صلاحیتونه وي، د بدن په تمامو اعضا کې د ده صلاحیتونه وي. او نبي علیه السلام فرمایي چې دا نوجواني ضایع کوم مه. ولې که دغه نوجواني ته ضایع کړې دا خو بیا نه راځي. لیکن نن زموږ نوجواني له څومره اطرافو دا زموږ دغه ځواني په تباهي باندې روانه چې د ګرد نمونه اخلم نو ټیم به واخلم، دا چې یو ډانټه دوې درې ټیمې نو بیا به سړی پوره تفصیل بیان. لیکن نن چې موږ ته راپېښه ده
دغه ښایسته ښایسته لکه ګلان، دغه ګلالي ځوانان، دغه ښایسته ځوانان، دا موږ نوجواني عقل دماغ صلاحیتونه په منشیاتو او په نشو باندې تباه کړي. اوس د ده په څه مستقبل تمام اطباء طبیبان ډاکټران په دا اتفاق سروې یې کړې ده، کافرانو کړې ده، چین کړې ده چې کوم څوک چې نشه کوي، نشه سګرېټ نوره نشه خو پرېږده، وایي د دې عقل ختموي او د دې د عقل صلاحیتونه ختموي. دی د عقل په ذریعه باندې بیا شی جوړولی نه شي، د ده دماغي صلاحیتونه ختموي، دی په دماغ باندې بیا شی سوچ کولی نه شي، او د ده زړه ختموي، د ده د زړه ته ناجوړي ورپېښوي، د ده پېپړې خرابوي. اوس خراب موټر تا تر منزل مقصود رسېدی شي. نو چې دغه نوجوان نسل دغه په نشو باندې دغسې خراب شي، نو دا به په مستقبل کې دی بیا څه رفتار وکړي، په مستقبل کې به یو رفتار وي، خو چې څه روپۍ ګټي هغه په نشه باندې ورکوي. دا کوم سړی چې کومه خرچه په سګرېټو باندې کوي، ما حساب ورته کړی دی، دی په یو ښه یونیورسټۍ کې، په یو ښه کالج کې، په یو ښه اسکول کې په خپل بچه باندې تعلیم کولی شي. دغه نوجوانان چې په کومو پیسو نشه کوي، په هغه کتاب ولې نه اخلي، په هغه باندې ښه قلم ولې نه اخلي، په هغه شي باندې ښه یو نور هغه د کرامت شیان ولې نه اخلي؟ ولې موږ په چپه لار روان یو؟ ولې موږ له خپله پټلۍ چپ شو؟ ګاډۍ چې له پټلۍ چپ شي، له روډه چپ شي، یا خو په ګډۍ کې به ولاړ، یا به په یو درخت یا به اکسیډنټ. نو د دغه نوجوان په مستقبل څه؟ نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه نوجواني غنیمت وګڼئ. نو څنګه مو وعده ده چې دغه نوجواني دا به په دا منشیاتو په نشو باندې خرابوي؟ بلکې ګورئ ته یې څه شي په څه ګورئ دلته تعلیم کوئ، ته تعلیم کوئ. په شریعت کې مسله ده، ته خو انسانان یاست. شریعت کې مسله ده، یو سپی دی، سپی دی دا نجس دی او که په شي کې خوله واچوله مردار، لیکن چې دغه سپي ته تعلیم ورکړي، څه شی ورکړي؟ تعلیم ورکړي. شریعت بیا د تعلیم په وجه د دې سپي خوله اوس حلاله ده، که ښکار ونیولی او ښکار یې مړ کړی، تا کې خوراک جایز دی، ولې دا تعلیم یافته سپی چې په یو اسلام په یو نظام کې په سپي کې دغه فرق وي چې د دغه سپي خوله بردار ده چې تعلیم دی، او د دغه سپي خوله حلاله ده چې تعلیم یافته دی. نو چې کوم انسان تعلیم یافته وي، چې کوم انسان تعلیم یافته وي، نو د الله په نظر کې به د ده مرتبه کمه یا که به غټه. نو ګورئ دی ته تعلیم دی ټوله تعلیم، دا تعلیم د عربي لفظ دی. تعلیم معنا دا نه ده چې ته زده کړه، تعلیم معنا او بل ته ور زده کول. تعلیم څه معنا ده؟ بل ته ور زده کول. نو تی به دا علم ور زده کوئ په دغه نیت باندې چې تعلیم معنا او بل ته ور زده کول، ته بیا او بل ته ور زده کول. هغه په پښتو کې وایي چې وایي زده کړه بیا یې په زده کړه. نو داسې نه چې ناقص تعلیم ته کړی، نو بیا د خلکو ناقص علاج وکړي، نو باران ورته ننوته. څلورمه خبره کوم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې او مسلمانان صحت غنیمت وګڼئ مخکې تر بیمارۍ. صحت غنیمت وګڼئ، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هدایت. یو له یو تابعي څخه یو چا پوښتنه وکړه، وایي ستاسو په قرآن کې د ډاکټرۍ علم نشته، دغه راته وایي چې ته سګرېټ او نسوار کوه. نو او نوجوانانو تی به تعلیم کوئ، تی به خپله خو په دې باندې عمل کوئ، لیکن نور کسان به هم په دې باندې څه کوئ؟ له دغه منع کوئ، یو ماحول به جوړوئ. نو اول نمبر دغه دی چې پرهیز کول. هغه ورته وایي چې ستا د پیغمبر په تعلیماتو کې د طب یو خبره راوشوه، دغه په قرآن کې ده. نو هغه وایي چې زما د پیغمبر په تعلیماتو کې خبره شته، هغه خبره اګر چې د پیغمبر علیه السلام نه ده، خو د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو ترجمه ده.
هغه ورته وایي چې المعدة بیت کل داء. دا معده چې دا د تمامو امراضو کور دی. څومره امراض چې اوله ور راځي دا معدې ته راځي. یوه ورځ ما درس کولی نو ما پر دا چین باندې خبره وکړه. ما دوی دا سروې کړې ده دغه زموږ دغه مالک دا دورې صغیر ده د دوی اوسط عمر 40 کاله دی. د چینایانو اوسط عمر چې دغه 80 کاله. نو یې چې هغه صفا خوراک بای صفا خوراک خو نه کوي خو مار خوري. خو ما ته خو مار خوري ما هغه مار خوري. مار په شریعت کې حرام دی. له دې وجې د بعضو حیواناتو غوښې حرام دي چې په هغه حیواناتو کې غلط صفات دي. او که چیرې یو انسان دغه حیواناتو غوښې وخوري نو د هغه حیواناتو صفات پکې راسي. نو الله وایي قرآن وایي چې د حیواناتو غلط صفات مه خپروئ ته انسانان است لهذا غوښې مه خورئ. معلومون چې دا بره خورو اوس په دغه تاکید کوو چې دا مار د صحت لپاره موجود که به دا بره موجود نو په دا کې کاد استعمالوي په دا کې کیمیکل استعمالوي په دا کې چونه استعمالوي نو دا زموږ د صحت لپاره موجود نه ده. نو موږ خوراک کولی چې پاتې زموږ غوړي څنګه غوړي دي دا رنګه هر شی راواخلو. نو وایي چې المعدة بیت کل داء. دا معده چې ده دا د تمامو امراضو کور. ښه اوس په علاج څنګه نو بیا څه وایي والحمية بس والحمية رأس كل داء. او پرهیز کول دا بیا د بیمارۍ د دواو سر د دواو سر دغه دی پرهیز دی. عائشة رضی الله تعالی عنها له هغې پوښتنه وشوله چې صحت مو څه ته وایي؟ مور صحت وپرهیز ته وایي. نو ځکه پیغمبر علیه السلام یو وخت خبره مختصر کومه بس مزید خبره نه کومه. له دغه نوجوانانو چې دغه دلته مولوي اظهار صاحب د دوی لپاره یو پروګرام جوړ کړي زه خبره مخامخ نه کوم. د آیي سکول چې دی نور به خامخا چې هر څه وي تحفظات وي لیکن دغه د آیي سکول د دې د استادانو د عاملې داسې یو دوه موږ نور داسې کړي دي چې دا د ماشومانو د دوی د تربیت لپاره موقع راکړي. نو آیي سکول همیشه دپاره دغه ښه کردار ادا کړی. نو اول د دې سکول چې کوم استادان دي او دا طالب العلمان دي له زړه زه شکریه ادا کوم چې الله تعالی ده چې دغه کوم پروګرام وشو الله تعالی د دنیا او د آخرت د کامیابۍ د دوی دپاره ذریعه وګرځي. نو دغه مطالبه له دې څه کوم یو دا په قسم درته وایم د حدیثو له تحقیقاتو تر ټیم چې وخت کم دی تر څو پورې چې د استاد عزت نه یې کړی والله که یا دیني ترقي وکړي یا د دنیا په تعلیم کې ترقي وکړي. نو اول پر ځان لازم کړي چې دغه استاد ګوره دغه استاد ما 12 ولیکلی او نن انګلیش کې کوم په کومه ژبه خبرې کومه دا خو د دې استاد مرهونې منت دی دا خو د استاد احسان. نو یو دا دی چې د استادانو به څه کوئ د دې به عزت احترام کوئ او یو شاګرد په شرط باندې یو میاشت د استاد احترام وکړي دا د خپله تجربه کې چې زما په تعلیم کې څو ترقي راغلی الله یې ترقي ورکړي. اسلام داسې اسلام نه دی چې هغه څوک که عالم وي د هغه عزت کوه او که عالم نه وي د هغه د استاد به عزت نه کوي بلکې د استاد به عزت. دویم دا دی محنت به کوئ او دریم دا دی دا خپل دماغ خپل عقل له دې حفاظت به کوئ د منشیاتو له لارې به کوئ خصوصا په تی باندې د ډېر مخلص د دې علاقې مسران د دې علاقې مخلص علما په والله به په تی ډېر خبره دی چې دغه نوجوان نسل دغه تعلیم یافته نسل د منشیاتو څخه پرهیز وکړي. که یو نسوار کې نن به دغه وعده کوي چې نسوار به له امنه کومه ځکه چې دا زما د بدن صلاحیتونه خرابوي او زه د خپل بدن صلاحیت نه خرابوم. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې صحت غنیمت وګڼه. زه د نبي علیه السلام نصیحت هغه نن په خپل غوږو باندې اورم چې زه به د خپل صحت او د جسم تحفظ کوم. نبي علیه السلام آخر کې فرمایي چې کوم مؤمن یعنی جسمانی قوت ذاتي مضبوط مؤمن وي الله ته ډېر پسند دی تر هغه مؤمن چې هغه کمزور
نو چې الله ته پسند دي چې شزباني وي د له ګناو ځان وګوري د له محرمات ځان وګوري د له منشيات ځان وګوري نو خدای به هم زم راځي او خپل مستقبل پرې هم وننه الله د دې څخه د عمل توفیق راکړي نفس فموبقها او معتقها او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم داود من جيد عالم الدين مولانا جميل الرحمن صاحب چې د زندگی پر قدر و قیمت د عمر پر قدر و قیمت باندې مفصله خبره وکړه د دې نشست او د دې پروګرام د اختتام کې اخر زه په خپل نوجوان جهید عالم الدین مولانا اظهار احمد صاحب دا بلنه ورکوم چې د رئیسي د دې مجلس د شرکا شکریہ ادا کی مولانا اظهار احمد صاحب. حمدا حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم. اراده ولا چې پروګرام باقاعده ډیر ښه سوچ ښه فکر وکړی خو هغه داسې موقع برابر شوه چې دلته د جمعې لمونځ راغلی او دلته داسې حالات راغلل دلته زموږ د سکول چې کوم شرکا وو دغه چې کوم د سټوډنټ طلبا وو هغه مو هم دلته لازمي ګڼل لیکن هغه ورځ داسې وله چې هغه شیخ لال محمد صاحب د ملګرو داسې ورځ راکړله انشاءالله موږ به آینده کې بیا داسې یو پروګرام جوړوو او په داسې وخت پرې جوړوو د ډېرو خبرو زړه مې غواړي ډېرې ضروري خبرې په زړه کې دي ډېرې ضروري خبرې ما نن درته کولې چې هغه تقریبا په نیمه ګنټه په 3 پاو په ګنټه هم نه خلاصېدلې چې زموږ د نوجوانانو چې کوم ضرورت دین دي د دې څخه لرې دي نو دوی ته د خپل مقاصد خپل هدف نه دي معلوم چې موږ پیدا شوي ته چې دپاره یو د الحاد په موضوع باندې باقاعده یو ډېر ښه تحقیقي مقاله او سوچ فکر او تقریر راخستی و خو هغه وخت داسې شولی چې دلته دغه بعضې نوجوانانو څخه موټران دي او بعضې نوجوانان به د ډېرو مشکلاتو د وجې زموږ سره شرکت نه کړی نو یقینا هغه د زړه چې کوم په زړه کې چې مو څه وو هغه نقل بیان او دلته چې کوم راغلي ملګري دي د هغو نه زه شکریه ادا کوم د علماو او د علاقې د معتبرینو او خاص کر بالخصوص د کریم الله صاحب او د ده د ملګرو او د دې سکول چې کوم سټوډنټ طلبا دي د دې ټولو د زړه شکریه ادا کوم چې موږ سره په باقاعده په دې پروګرامونو شرکت کوو باقاعده ضروري به راځي چې دې ته د خپل هدف معلوم شي دغه اصلي علومو چې کوم نوجوانان دي په انسان کې دوه شیان دي یو جسم دی یو روح ده د جسم په موضوع باندې موږ خدمت کوي د روح په موضوع باندې موږ خدمت کوو نن ولې داسې حالات راغلل چې د روح په موضوع کې موږ کمزوري یو په موږ کې نن سبا محققین نشته مصنفین نشته داسې مؤلفین نشته داسې تالیفات نشو کولی د حالات حاضره باندې نشو کېدلی په دې کې موږ پاته چې دې په اصلي علومو کې تر دا خبره رسېدلي یاست چې صرف یو نوکري یو چپړاسیتوب یو بعضې تر یو ځایه تغییریزه او تر پولیسو ته ورسوو دا څه وجوهات دي چې موږ کوو اسمان ته وکتل او موږ دلته پاته یو او بله خبره راغله چې دا روح او جسم د روح بله غذا د جسم بله غذا امریکا ورته یو برګیاد د خپل نظام لپاره داسې اسلحې او داسې جدید ټکنالوژي جوړوي لیکن موږ بالکل داسې حرام ناست یو چې هېڅ مشکل نه محسوسوو د الله تعالی چې کوم نظام دی کوم قانون دی کوم قرآن دی د هغه د نفاذ دپاره د هغه د اشاعت دپاره د هغه د حفاظت دپاره الله تعالی فرمایي چې وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ما هو صورة القبلة جزء دي دغه ټکنالوژي جوړه کړي دغه تیاری جوړه کړي دغه ایټم جوړ کړي دغه چې کوم هایدروجن انجن حاجیات دغه جوړ کړي دغه نظام لپاره ذکر زما د قانون زما د مخلوق زما د نفاذ زما د قرآن زما د نظام حفاظ راشي ډېرې خبرې دي په مختصر وخت کې نسم سره راټولولی واخر دعوانا ان الحمد لله جزاک الله ستایم کور ودان انشاءالله په اجتماعي دعا سره کوو د دې دعا له مخې موضوع ته دا ویم چې د باندې څخه موضوع دا پاس کړی دي چې خپل لایمونه جوړ کړي اللهم
جزاك الله